باجی وفات شو ذکر اسطور لا ما انا لله و انا الیه راجعون چې حضور پاک سره جاهلیت خبرې نو امت يرونه ده هغه ته پوره پدېسته مارا قومه استوري نه چا د مرګ او جون سره تعلق نه لري ها ان الشمس والقمر آیتان من آیات الله خدای په بندگان یادې یارای چې دا دومره غړغړ استوري زما د نظام تابع دي نو تاسو مولا بادر نسواري نو رکوع کړی د حضور مبارک دا رکوع عند رؤية الآيات و انوسوا باب الصلاة في خسوف الشمس مرچه تندرونه کی من باچه محدثین کرام خسوف و خسوف کے فرق نکی لفظان او دا فقهاء لغویین فرق کئی خسوف بنور کی استعمال ہے خسوف پس مومے کی استعمال ہے سورت گرہن اور شان یا اور ہم یار ظاہری اسباب دیلیو کنکتا سیاسی سم خسوف ہمیشہ پا درشم اشپرا دی دمیاش لیکن سپومے واقعی شد انوار او دسمکی میاش او دسپومے تندرنی والپوپین لسمراش لیکن دسمکی سور دوش دسمکی سور زہرا ترسی دلے او زہرا مخی دسپومے رانستے دا چی دسمکی پا سوری پلارا کی راشی نو سوری پی پروش او سپومے کی خپل رانشتا ناغا تورش دسپومے دسمکی دا سوری دا سوتی دی مخروطی گازر پشک دا زیر برا چال تشپنشتا لیکن شپا دسمکی سوری تا ہوئی چې زمکه سورې بیل ته ختم دی نو هلته همیشه وچ شپنې بیا حضور مبارک په هیبت اول څادر ځان پسې راکړو جومات ته راغی وصلنا بنا رکعتین رکعت یې وکړل لکه د عام مونځ په شان او ابو داود کې حدیث هم راځي چې داسې علامه ووینئ او نسایي کې فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من الفجر لکه دا سبا په شان مونځ چې انا ما خورده پرونم نیلی و بار بار چې څومره مقربین د دربار الهي دي څومره د خدای په عظمت او په جلال نظر وي دا کائنات ټول د خدای د حکم تابع دي هغه به ستا نظر د خدای په ذات کې چې خدای چې اسمانین ورکې انقلاب راوستی شي که د ځمکه یکدم ته واچي ټول جهانونه مړه کړي نو زر خدای ته رجوع کړه دا د جاهلیت عقیدې وي نو ځکه حضور ماتې کړې دې د چا د مرګ او ژوند سره تعلق دا اکثر چې خلولیت یې راشي که نه یا سیلې نو خلک یره تنقیده کې قتل شوی دی لوی ظلم شوی دی دا ځکه سیلې راغله نه د سیلې او د باران او د لمر او د سپومې د چا د مرګ او ژوند سره تعلق نشته دا د خمقلو صوفیانو خبرې دي د شیخان انا او د زړو ښځو حضور وایي چې دا چې داسې ووینې نو په صلو مونځو کې د عام مونځ په شان مونځ یاد انا خصوص کی صدقم پکاوی نور تندرونی صدقیو کے خیراتونو د خدای په عظمت په نظری د خدای په نوم څورک
یہ امت دا محمد تخلین زیاد غیرتی نیش تخلین پدیدین غیرت ورزی دا غیو بندر زناک یا دا غیو ویندر زناک کسوف کی آسان نیشت خدا بوئے الصلاة جامعہ خلق راشی کسو چلوش التا خگرز من دو یوزل اسپومے تندر نیولو مونگ پا جامعہ دشپی چوکیداران کردی صلو صلو اللہ صلو صلو یا وانا من دم وارد جمعہ دلتا خلق دریدو تعبیر یودا لداتی بیوشی اللہ شسوق دا جهر قائلة دي فقرات في نقص بام تعايبين قائلة دي نقص بام امام ابو حنيفة دا جهر قائلة دي نقص بام نوي ويداغ وقت وعد خاصو يعني سقط بيس تلاهي نوع على كده ما عندنا فاس بعض المناسبات في عالم وعالم قلت لعروة ابن الشعب الزهري عروة جستا رور چه خلیفه په مکه مکرمه کې زبیر او نور تندر نیولو نو د په برکات سره په پشان د سوا هغه او ټیک ته په لانه وخت اصلا سنت نقطاش یعنی برکات بغیر د دو یعنی صرف ضرورو موي عروة علی ابن زبیر خلیفه دی او بادشاہ او د پسې بسمره صحابه او تعلیم ولا چې د خلاف سنت ټول غي ورکنه دا تابع اولا بالتخلیه د په نسبت صحابي کرام ابن زبیر صحابي دی او عروه تعبیر ابن زبیر خلیفہ دی او خلیفہ نه او ورپسې د جهان صحابه او تابعین ولا دي اولا بالتخلیه دې لغات بیان نه کوي مطلب دا چې خصوص او د خصوص احکام دي لکه صفات الشمس او صفات القمر انا دې باندې یاد چې خصوص الشمس او القمر خصوص دارو کې استعمالي احکام میوز خصوص و عذاب قبر سمنا صبر خصوص کی مرتن درون چمل تورش خبر مطور دے فیو تیارہ کی بطبل تیارے تا ذہن بورے چدا تیاروی نظر بد عذاب قبر دا تیارے ناما سمانیا و پیدو بخی چبی دے بمرشو
जब خدای د عذاب خبر نه د تیارو د خبر نه نو ځات ما دا یو تیارې نه بل تیارې ته ځین لا نو چې نور کوڅو پولیسي نو تیار شي او بعد خبر دا فرایا خبر تیار شته کنه ورتل شته کنه دمو معامله کله کله شک ته چې کوم څه یقیني دی هغه کوم شک او چې کوم څه شکی دی هغه کوم یقین ټول معامله مالا وړه روانه الله دا حضور زمانہ کې چې رسول شو کړ هغه وګت رسول کو تقریبا 3.5 سالور غنټه نمبر خلق ولا رومانځه دا میاشت اخر او دا جماعت الاول دا چې په دغه د نهر ورځ او دغه خصوص مرتن ضروري جمع راغله ما یو ځل کړه د قوم کلی فچار سره ما ذکر نه پد شمس ما اما ذکر نه الله ابن عباس په صفات زمزم کې کړو صفات پاسه په چتا صفا هغه کې کړو زمزم لا نسی وجمع ابن عبد الله بن عباس علي بن عبد الله جمع کړی دا وسلم بن عمر ابن عمر جمع کړی دا حضور نمبر راغلی دی او د صحابه کرامو نمبر راغلی دی او جمع مونږ راغلی مطلب دا چې زما روح خطا شوی دی کنه سنت دا چې په یو رکعت کې به زور وکړي زما روح خطاوت دی ما ته وینا دې خطاوت دغه چې ارور صحابي دی او دې تابعي دی او خلیفه دی او ورپسې قوم ولا قوم څوک دی صحابه تابعي خطاوت او ناغي ورته نه انا الله اذا يرشدا اذا جنت من چکران دي شما وصلات کول نو کرانی ولې باندې نو دا چې خو چک نه خلاصې او اورم باندې دي انا پکې خود دي ولې دعوه لقربا دینا شکر انا یو خود له ټول عمر قیمتي حمدونه راوړي او یو ورځ ولا معمولي سي راوړي معمولي استاد الله سمې په عمر کې چرته خوشي نه دي خود کې دا مادي دا طبيعت سره پیدا کړه وای نه مېخې چیرلې نو شذرا کمزوري پکې خلقانه دیو جن خدای په پرده مخاوه یا خدای ډیر ځان ته اوچته وي لکه دا خرلی درام یا خدای او سړي برابر او دا خرلی خره خدای پکې طبيعي کمزوري پیدا کړي هر شی کم 50 ګرام خو دماغ کم خود یو شی زیات چې د خبرو طاقت پکې خدای زیات
तो ये खुद न तपोसु का दास नामर था तैवी खबर पदे सलू हुई नूर हर चीज वही पर खदिबम कुसुब की शामिल है चावे जो सलीदा खराब आता लगूड़े के दिमाग मेरा खराब दामला करेगा खातूना तबलीगियान पशुपा बांधा दूर को रुपये शक्कर किया उसे दिमाग खराब ही ले वालों कमाल है मर्दूर कम तकलीफ रखा है दगात पफल तंगेगा तालिब बचूरी वेल्ले ना तमरान देखेगा खाब खराब मददी के दिमाग मकशीगा लेकिन ऐसे गंदा चल लगा है ना दाखिल से तो पफल नुकसान देना दिलाओ दुकान पैदा की दिमाग खराब खुदा पर रुपये बनी मुदा बार की शीशे खर्ची की दामान ये जोड़े आतर सुनत के आतर सुनत के खुदा का आतर न दिखा दागो बिदात के दागे हम कर से Sofian diri istimalai dalam khairat mulia. Bahasa ini menipulisinya. Bahasa atar pakai. Anak. Ada kesempatan aja kan? Hah? Ada fikir. Bagusnya mama. Insyaallah. دا حدیث من په نور ابواب کې خدا یو حدیث بار بار نقل کړي انا عمریان ذات کی پتہ ورته د قدرت نه چوي نه وخت صدقه خدای موږ کړي اتا خفنه دې ابواب خدای ته رجوع هم په بدن او په مال هم په قول هم په فعل هذا من ولاد سړي بسم الله وایي تا خدای سره تړي دا ډوډۍ چې تپې دی باندې څومره کائنات خراب شي دا پس مکه کې زرغونه شوې ده لمر پې لګېدلی دی هوا پې لګېدلی ده باران پې راغلی دی د ډېرو مخلوقاتو دې دانې سره تعلق ټول یې تعالی تیار کړه نو ته د خدای سره تعلق وایه بسم الله الرحمن الرحیم دې قرآن نو تا پیغمبران مزه ستا د خدای سره تړي د خالق حقیقي سره ټول کائنات د هغه په تصرف او قدرت او اراده چلي نو ته دغه وخت کې خدای یاد الله یعنی کسور ته پاربان ته وتل نه دي راغلي جماعت کې حضور په جماعت کې وتل استسقا لپاره او د اختر د مونځ لپاره ما ته کثرت رکوعات وجه رؤیت آیات و حضور مبارک تخدای جنت و دوزخ و خو اپا کی کائنات ولیدل انده بزر خدای ترکوع لکه سجده عند رؤیت الآیات راغلدن رکوع عند رؤیت الآیات ممتع عام منتشان ویلے فصلی ویلے کلوی کل کاحدث صلاة صلیتموها من الفجر سبا دا منتشان کرے فإذا رأيتموهما فصلوا
موږ څنګه دی هغه شان به حکم یو د حضور فعل شو یو د حضور امر موږ ته د امر حکم انا دا چې چا نو ګناهم پیدا د اختلاف اولا او عدم اولا چې جواز او عدم جواز انا څوک تپس دعا مراغله حضور وایي فإذا رأيتموها فادعوا الله وصلوا حتى يتجلى یا تنجلي من دعاو کې مونږ براغله د خطبه کې اما بعد دمکه کوروي شکل لکه مخلوق شکل دمکه کوروي د غونډه ده لکه د نارنج په شان البته د قطب شمالي د خلک ورننه وکړه نو خالصه ګول نه ده لږ فرق دی نو غونډه منډه د ځمکه لکه د کورې سورې مرم غونډې سپومې غونډه ده لمر غټ کې سپومې وړه ده نو د غټ چې سورې رڼا چې پر ټولې سي ورځي نو د ګول کې سورې مخلوقي ده ځکه چې هغه خوازي نه چې به معنی نه هغه رڼا تاسو دلته یو ګول سکی دی بجلی د هغې سورې به مخروطي لکه حاضرې پشي نو د ځمکې سورې فلکې زوتا ته رسېدلی هلته ختم کېږي او سپومې رانږدې دا 2 کروړه یو کم د اصلاح کمې نه دی نو رانږدې ده په نسبت د نورو ستورو نو دا په سورې کله په د نور شي د سپومې پلا سپومې پکې راشي د سپومې کې رڼا نشته لکه توره لکه د ځمکې په شان رنګ دی زمونږ د دې ځمکې نه یو سپومې تاویږي او د عطارد یو ستوري د سبا کې چې راخېږي 4 سپومې تې تاویږي ما په خپله په رصدګاه کې کتلي دي ښکاري هغه بغیر رصد د بل څوک نشي غټو غټو د ځمکې نه یو سپومې ده او نظام دی دا خو د سپومې کې رڼا ده د لمر چې لمر ته څومره مخامخ کېږي رڼا زیاتېږي چې لمر نه په سستي نو سپومې خو ټوله رڼا یعنې اکثره یې ستا خو مونږ ته لږه ښکاري که سپومې ته وختې نو دا ځمکه ورته داسې ښکاري لکه د سپومې خو ځمکه بیا زیاته روښانه ده لکه ځمکه باندې اوبه دي او په سپومې اوبه نشته خشکه ده نو د هغې رڼا سره ده او د ځمکې سپینه ده که هلته وختې دا به ته دغه شان لکه د سپومې په شان به زه بدلېږي نیاز کې به تاوېږي دا انوار ولاړ دی دا ټولې ځمکه ستوري تاوېږي نو د ځمکې 2 حرکته دي یو ته حرکت عیني وي بل ته حرکت وسیع عیني معنا ټول ځمکه په خپل ځای کې چې ګرځي دا شواروز کې خپله دوره پوره کوي او حرکت وسیع دا دی چې په مازه مازه دا ګرځي د لمر او هغه داسې ګول هم نه ګرځي داسې مترس ګرځي دې وجه نه کله لمر ته نږدې شي کله د لمر نه لرې نو چې لمر نه لرې وي یخني او چې لمر ته نږدې وي نو ګرمي چاوی شو ده یو رکعت الله په خطګاه کې لاهور کې کتل سپومې ته دا سپومې داسې رانږدې نو دې کې دا غرونه او خړې کندې دا پکې صاف ښکاري دوی چې دا راکټونه ورسوي یا سړي چې ګرځي یا به وینې دا دې ګرځي پکې الله باب
صب بالمرأة دې باب دا سکتی لکه چې دا سنت ښځه که په سر باندې اوبه واچوي په کسوف دا خو یو ښځې وکړه اسمان دا سنت خو نه دی چې هره ښځه دې په سر اوبه اچوي باب صب المرأة على راس الماء اذا صار الامام القيام كركعة الاولى یو شزینه یو په سر یې چکر راشي د ګرمیانه او په سر اوبه اچولی شي خدا سنت نه یو واقع دا سنت ما تاوی پنځو رکوعانو پور راغلي په روایت کې ابو داود کې به راشي او مسلم شریف یو رکعت کې پنځه رکوع نو که عمل په اکثر ما ثبت سنت پکاري نو بیا خو پنځه پکار نو دا صورتونو کې به رجوع الی الاصل کې اصل دا چې یو رکعت یو رکوع الله ابن عباس دا حدیث نمالکی چې حضور په دور آخرت نه ذکر دور سره ولاړ مې او ما څه نه اورېدل او عایشه وی په زور احناف امام ابو حنیفه ترجیح دی له ورکی چې قرات پکې په زور نشته او صاحبین نزور وي دا عایشه د حدیث نه دا جواب کوي چې کې دي چې یو آیات به په زور وي لکه حضور بوده ماسپخین و مازدیگر پا مازدکم یو رکا آیات پا زورا وی دکه ابن عباس رجل دی او رجل نزدی ولاری او اغوی معنوری دا خیرت اعتبار روایات و دا رجار لر پر نسبت دا جمع پا موسیقی پر نسبت دا روایت دا نسبت اللہ بین نشاب جولی خبر نقل گئی چې ما عروت وی چې ستا رول عبدالله بن زبیر دو خود دو رکعت وکړه په شان د سبا چې مدینه کې مونځ کوو او مونځ یې خوش و خو اخطا سنه خلاف سنت وکړو سجود د قرآن شریف کې سجدی د تلاوت شي د دې احکام درته د سجدو د تلاوت په اړه کې پنځو مسلو کې خلاف دی د فقهاو کرامو لکه کسوف کې چې ماته پنځه مسلې بیان اوله دا چې حکم د سجدې سره نو دا درې واړه امامان سنت وای امام ابو حنیفه واجب وای واجب د سنت نه بره درجه او دا فرض دلان بهم اختلاف په عادت کې د شمیره کې امام مالک سے بیولس وای دا د مفصلات سندي نه وای نه په نجم کې نه دا رسته درې امام ابو حنیفه و شافعی سے فنلس وای و اختلاف په تعین کې مونږ صورت د سواد کې سجده وای او هغې نه وای مونږ په حج کې یوه وای او هغې دوه وای نو عادت خو پوره شو او په تعین کې اختلاف امام احمد سے پنځلس وای دا حج دم وای او صورت سواد هغه امام مالک سے بیولس ابو حنیفه و شافعی سوالس او امام احمد سے پنځلس بحج کی دوڑوں بے صورت سے وللہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له مكرم ان الله يفعل ما يشاء دا سجده په اتفاق دا مسره او به اخیری آیاتونه اخیر نو صلات واس زکات یا ورکه وسلو وقالوا الخير لعلكم تفلحون دې کې مونږ سجده نه وایو دوی پکې وایي امام مالک سے
دا سواد غنوی دا حج غدوار وی او دا رستی چیزی نوی نا پا نجم کی نا پا دا سمام شفت کی نا پا اخراب اسم ربک الذی خلق دا دو مسئله دریو مسئله دا چی سجده کول پچاوی امام ابو حنیفوی پدریو کسانو تلاوت کون کی او قصدن وکی خودون کی او سامع یعنی پا قاری پا مستمع او پا سامع که چالستی اغبم وی که چاورتا وگیخی اغبم وی که چا وگنیخی وویری دل اغبم وی دا نور امامامی پا قاری دا صرف او پا مستمع دا چه قصدن ورطا وگیخی پا سامع ندا او ریدون کانا او پا مستمع هم علی دا چه قاریو کی که قاریو نکی نو پا مستمع اوریدون کی باندی سلورم مسئلہ اوقات زمان مسلک او دا امام مالک صاحب دار که سجده تلاوت مخی لازم شوی پا اوقات مکروحو کی بیدکی یعنی بعد العصر او بعد الفجر بیدکی او که بعد العصر او بعد الفجر دے تلاوتو کنو دے کولش دا نور ائمه کرام دغه فرق دی پنځم دا چې طریقه دا ده سره امام مالک سے الله اکبر وایي یو وی الله اکبر پس دې حرمت کې داخل به به الله اکبر دا نور امامان صرف یو ځل الله اکبر وایي او یو ځل اخر کې وایي سجدہ بین التکبیر ممالکیان بدل تکبیر ہوئی یو دے افتتاح پا یو دے انتقال دفا تی پینزو مسئلو احما مسئلہ پکی دا وجوب و دا عدم وجود دا او پچاک امام بخاری پا دیدوار مسئلوں کی دا آغی آئیما و اقوال اختیار کردی یو خصیدی دا تلاوت و سنت ہوئی دویم دا چی پارچے نوئی پا مستمع و پا قاری دا پسانے او پا مستمع ملی دا چی قاریو کی منگا ولی واجب منگوی قرآن شریف کی سجدے دا تلاوت یا پسیخہ دا عمر ذکر دی وصل وقترم او عمر چی خالی دا خرینین صرف وجود تک یا پا طریقہ دا نحی دا مذمت دا کافران فما لهم لا یؤمنون اذا قرئ علیہم القرآن لا یسجدون ولی مان نروی ولی سجدہ نکر پا طریقہ دا توبیخ او دا مذمت دا کافرانو پا نسیج دا کولو کی ذکر او دا علامه دو کلے پا صفت دا مومنانو کی ذکر کی دا مومن دا صفت اذا تلیت علیہم آیاتنا خروا سجدا و بکیا دی پا سجدہ پروزی جواد یا پا سیغہ دا عمر دی یا پا سیغہ دا مذمت دا تارکین دی چی سوک نگی یا پا طریقہ دا صفت دا مومنان اور دا دریوار علامی دا وجود دی بیم پا عدد کی صورت حج کی کم بیم مسجد دا آغی سند ضعیفہ دے اور دیوی صورت صوت ابن عباس لیست بعظائم السجود وی مونگوی چا حضور کرده چه مونگوی حضور پاک کرده خدا عظائم دا سجود مطلب دا ہے سبب دا مشروعیت پدی امت کنن دا بار مراغل داود انما فتنا فاستغفر ربه وحرراك امانا فغفرنا له ذلك وعندنا دی پدی که سجده نکوی دا ضروری ندا مونگوی چی ضروری نشو دانو خنور ضروری شوی بیا خود تاسو طولو تا بیا خود طولو تاسو ضروری نوی
دیم دا چې حضور کړی دا کنه او کړی یو عمل د مصطفی دی یو رید ابن عباس عمل د مصطفی خو شوی دی ورید ابن عباس دا چې عزائم نه ده نمونږ یې عزائم مطلب دا نه دی چې ضروري نه ده عزائم دا چې مشروعیت په دې امت کې نه راغلی دا داود علیه السلام نه راغلی هغه توبتن کړې ده مونږ یې شکرن کوو او حضور پاک وی ما ته حکم دی د اتباع دغه انبیاء کرام نو سجده پکې د سامع او مستمع مسله ده ارسل مونږ آیاتونه فیضات لیت علیهم آیاتنا زادتهم ایمانا او خروا سجدا وبکیا دا صفت د ټول مسلمانانو ده که مستمع او که سامع وي امام بخاری واجب نه وای امام بخاری پارچا وینا نو باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها د سجدو د قرآن او سنتها او طریقه کې په معنا د مصدر یا سنیتها کون سجدت سنتا نو سنیتها یا سنتها سجده سنتا یا طریقه د سجده سره انا تارا صدگاہون والا چوئی چه پلان کی وقت پتن در نشی دا سیده دا خو حساب کتاب دے یو دو گاڑی روانی یو دا پیخون ندی لاہور تا بل دا لاہور نرا روانی پیخون دا پاک او بجی روان شی اغا پا نہ را روان شی دا پاتیا میلا گینتا رفتار دیا پشپیت میلا نو حساب والا معلوم ہے چی با پا پلان کی دیکھی او دیکھیگی راست بکای نو دیکھ کسی دا غیب خبر خونشتا نو دا رنگی دا نور او دا سپومے حرکاتی معلوم دا پا دی حرکات روان دا پا دی نو پا پلان کی وقت ہے پا پلان کی ٹیم کی یو دیکھی دلازی نو دیکھ کسی ناشنا خبرہ تولا معاملہ پا دی حساب کتاب دا اس کو دمرا باریک حساب دی چی دا منوٹنو دا سکنڈونو مونږ جز کې روان یو نو په نقشې پکې نو جز په پکې تا تخای چې جز دی وخت کې دلته دی جز دی وخت کې دلته دی د جز نمونه هم جوړ کړی او نقشه نه جز پای کې راو چیر خبره جوړ کړی چې دا د پلان کې دی نه پلان کې دی پورې دی نو جز پکې تا ته بخای او بحری جز کې نقشې او موږ په دومره بعد روان یو په دې مزل روان یو په داسې روان جس کې به ارتفاع تخیمون دمرا بلند دی په دمرا رفتار روانه چې روانه کې جس کې درته وي موږ په پلان کې ټیم رس په دمرا نو هغه حساب کتاب او حالات دي د هر شی علم دی کنه په خپل حساب باندې معلومه دی چې ناشنا خبره پنه انا دا بحث تیر شو په دغه کہ حضور مبارک سنت نن سبا سینس کو باری سے زمکہ خوارا پراتا رہا لا چاہے کم سینس ہوئے دا ملا بادر سینس زمکہ ونڈا دا ہاں زمکہ آوارا بے نخلمار چراو خطر طول مپایو شام پا زمکہ لگے دا دا دیدے نا امریکی و سعودی عرب بوئے نو دل تنور روخی جنی یو گھنٹا پس پلان کی دے کے روخی ری نو دو گھنٹے پس پکان کی دے کے زکر زمکہ ونڈا لقشا نو چه دل تروخی جی سلیل گھنٹے پس دل ترو رکھے نو زمکہ گول دا او سلیل زرمیل محیط یعنی کہ پاغی باندے مزے پکی دے پس زمکہ ردی دینا دا سے رابطاو کی نو سلیل زرمیل دے لیکن زرمیل نور پا گھنٹا کے رفتار کی نو نور دا زمکہ سلیل زرمیل کی راتاوی سلیل گھنٹے او زر میله په ګنټه کې وای معلومه دا چې زمکه سمره ازمکه قطر څخه کم 8000 میله ده یعنی که څخ پکې ورننه باسي بل طرف ته 8000 میله جوړي ځکه د قطر او د کورې نسبت د 7 بټه 22 یعنی درې مې سینه لک کپ انا په لندن یورپ کې دا تجربه کېده چې زمکه کې سوري کو چې امریکای ته لاند لا او با نو یو 2.5 میله چې
بورشو بورے نو بیز مکہ کی سوری نکید آغی پریخو نو بیز لری زیکیو کرد ددری سو میل لری چال تکیم کو نو لام دیو طبقه لزمکی روت چاہے کی بورنگ کار نکو بسیر آدے پریخو لیکن ازمکی کی اسی دی رگونه دی نو دیکی لام دی دا گٹو اسی دی ایکی بور کار نگئی برما کار نگئی بسو درے دی کنه اوس په پزموکو کې سورنګونه وتی دي پاوبو کې وتی دي مصر جامع اثر ته د تلم چې به سارای سینا تسلم نه دریاب چې فرعون پکې ډوب شوی دا غي د لاندې سورنګونه کې د پاسه په کشته ګرځي لاندې په مکه کې سورنګونه دا مزي بخار کې نو نو حضور مبارک کی سجدہ کولا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحب وما غوا ما ينطق عن الهوى هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى مسلمانانو سجدہ وکړه ځکه دې کې د خدای د نعمتونو ذکر کافرانو سجدہ وکړه هغه د لات او د عزا نمونه پکې اورېدل افرایتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى لكم الذكر والانثى تلك اذا قسمة ضيزى حضور مبارک کے سجدہ وکړه ټول مشرکانو اوس په بعض تفاسیر کې لکه جمل کې او جلالین کې دا قصه چې حضور مبارک د تلاوت په دوران کې شیطان دا الفاظ وې پس د آیات افرایتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى تلك الغرانيق العلا وان شفاعتهن لترتجى دا سپین دینگان سپین ببوزی دا سپین مارغان دا بوتان یادی دا دی دا سفارش امید کی دیشی دا قیامت پرست نوی کافرانو پا صفت دا بوتانو کے اکلا او مسلمانانو پتبا دا مصطفیٰ کے علماء دا قصہ دروغ دا ام نقلن پا دیده چی سی سند نلے او اتو طریقو بانی سلیمان جمل نقل کرنی دا جلالین پا شرح کی و یوم پکی طریقه نشتا آخری خط طریقه پکی اغم مرسل را نو حدیث صحیح نشتا پا دی باب دیم دا چی پا دی طریقه فرف الامان دا دی دا وحینا دی اخبار وحی که تداویلی چی شیطان پکی دا کلمه زیادہ کرده نو دا خود اسمت دا نبوت او دا حفاظت دا وحی دا خلاف دا چی شیطان دی پا منز کی کلام خیلی نو دا قصه ضرور دا جلالین دل تبدی کرے او دے دے کہ واللسان فارک وما رسلنا من قبل من رسول ولا نبین الا اذا تمنى القى الشیطان في امنیته فینسق اللہ ما ينسق الشیطان ویجعل اللہ ما ينسق الشیطان فتنة للذین کفروا دا دے کہ نقل کرنے دا قصہ دارونا تما استاد یعنی کتاب لکلے رہے نصب المجانیق لنصف قصة الغرانيق تیم کنا مدرولی دی دا پار دا دورا کولو دا قصه دا غرانیق او سوال داره چی آخر دی مشرکان ولی سیده کنا نسا عالمانو دی بی اختیار پروتی تجلی دا خدای اوشو نو پا دا یو کافر تجلی اثر کمو نا آغتان تخور روچا تکڑا اغاومای ساغد امیہ ابن خلف کہ پا جنگ بدر کی مردار شوئے شاہ ولی اللہ سے وہی دا تلک الغرانیق العلا دا حضور مبارک پخپل ویلیو شیطان نو ویلے و دا صفت دا ملیکو دے وکم من ملکن فی السماوات لا تونی شفاعتم شیئن لا من بعد اجاز اللہ لمن یشاء و یرضا نو دا صفت دا ملیکو او دے کافرانو پا خپل ذہن کی صفت دا لات و دا عزو نو خدای پاک چونکہ وهم پاکی راتنو دا غیسے منصفہ کرده دا اللہ الف لامیم تنزیل و سجدہ گوڑا دا ماسخوطن پا مانزا کی ویا خواہ دا دے وینا سنت تا حضور پا پاک پا کرنا کرا رہے الف لام میم تنزیل سے یعنی
دا په سبا کې د سبا د جمعې الف لام میم تنزيل کتاب لا ریب فیه من رب العالمین او یو اذا السماء انشقت دی اب په ماسوتن کې حضور پاک وي او دا به د سبا د جمعې پروز وي ورنوم دی رکعات کې به الف لام میم تنزيل او سجدا وي او دیم کې به سورۃ دهر وي دا عرب اکثر ملکونو کې دی باندې عمل کوي دا شوافی او حنابلہ به اهتمام کوي منګه خلق نه کوي نسواریان اتا خیال دی که چاہتے یادی پر رہے ہیں تبارک اللذی لے زور وقتی لکا دلائر خیرات مولا جمعی پشپا تبارک اللذی لکا دلائر حدیث کی راغلی ندی کہ تبارک اللذی لے جمعی پشپا وائے نارش پوائے خزان لہ او الف لام میم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمین دانا سننا غلی دا حضور پاک طریقہ وا دا سبا پا مانزه کے بے پڑھن دی رکات کے دائی اپا دیم کی بے صورت دہر کے او دا ماسوطن پا مانزه کے بے کرن آکلے دا سمان شقت اللہ دا گورا دا بیوی دا به پدیم رکعات کې شوافی ډېر اهتمام کوي دې ما چې څومره لیدلې امامان الله باب سجده السوال دا نور علما نه کوي حنابلہ او احناف کوي په سوال الله ابن عباس سے وایي سوال لیست من عزائم السجود دا ضروري سجده نه ده یعنی پا مانزه نه بار کوا که مانزه که نکینو بکوا مونگ ویو ورپسی سوی وقد رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسجد فیها و حضور مبارک پا کسی سکر نو چی آگه کرده نو عمل خورای او دا خستار ہے چی دا عزائم ننده موی عزائم ننده مانا دا عزائم دا چی مشروعیتی دا امت رسول که ندر آگلی دا پخوان آگلی لیکن دا داود علیہ السلام سجده آغا توبتن کرده دا منگه شکرن کرو اللہ دا که مالکیان و رد مالکیان پا نجم که پید السماعون شقت که او پا اقرار اسم ربک اللذی کنوی دا تقسیم ثابت نده بعض فقها دا تقسیم کی دا تقسیم ثابت نده شام دا مسئلے تا گو رہے باب دیکھیں امام بخاری مخالف دے سلور وارو مذہبوننا باب سجود المسلمین مع المشرکین مشرکان و مسلمانان و سجدہ کرنوا والمشرک نجسا مشرک نجسی لیس له دودا دونی نو بغیر او دسم سجدہ تلاوت روان ذکر مشرکانو کڑا و حضور مبارک پہ چپ پاتے شو پا تقریر النبی دا ثابت شو کہ سجدہ بی او دس روانا تکتا کافران خو دسنو او دلیل کم وی وکان ابن عمر یحشد علی غیر وضوء ابن عمر بسجدہ کولا بلا او دسا تا زمون دے نوی لیڈرانو کی موجود سے بوئی کہ سجدہ تلاوت دا پارک او دس نشنو خیر او سلور وارو مذہبو کی سجدہ تلاوت سجدہ یو اهم جز دی دا اجزاء دا صلات او دا صلات دا پارا او دا سراغلی دا سجدہ دا پارا او دا مشرکان سجدہ چیز دا سجدہ اسپراری وا بل پا تقریر النبی کے نداخلی ذکر تقریر النبی اگر عمل تاوئی کہ وہ مسلمان دا حضور محکیو کی او حضور پہ چپا شدا ہو کافرانو ناغی کے خدا دا سجدین زیاد شر و چی کفر و شرک تے اور پا کفر و شرک حضور چپا تے شوی دا ندار واقعی سا اخو دا دشمنانو عمل لے نزدوی سجدہ استراری وا کدوی سجدہ کڑی و حضور پہ چپا تے شوی دا پا تقریر النبی ثابت ندا دا ابن عمر دا عمل پا حاشیہ کے بلشان لکلے شوی وکان ابن عمر یسجد علی وضو دا ابن عمر نا روایات مختلف راغلی دی چی سجدہ بے بلا او دس کولا کمال او دس بے کولا نو چی روایات کے مسترف شنو عمل دی او صحابی حجت نا دی او پقبلا با بخاری کی راشد اللہ رسل
قال زهري لا تسجد الا ان تكون طاهرا. درېمه کرخه کې د دوه کرخو نه مخکې په آخر کې نو چې په خپله بخاري ملا ذکر کوي چې سجده بغیر د طهارت نشته. دا ما ته مخکې ویلو په مسله فاقد الطهورین چې امام بخاري د سجدې د تلاوت قائله ده بلا اودس. انا که سجده سړیونه کی یعنی دی واجب نه ګڼي نو خیر دې کوونه کی ځکه ما زید بن ثابت ته تاسو کو ناغراتوی ما حضور مبارک و النجم وی فلم یسجد فيها سجده پکې نه ذکر. احناف یې هغه وخت به نه کړي او داس بینو نو سجده فورا واجب نه رسته به کړي. انا مالکیان رد جائی بدی کی سجدہ نہ ہوئے. انا بلا مسئلہ را چه قاری سجدو کی علی بتکے که قاری نکی پتا نشتا نوی دا وخان ابن مسعود تمیم بن حضلم تاوی دی علکو او سجده تلاوتیو کو مطلب اسجد فنک امامنا فیها. دا زمون مسلکم دی چه قاری اولادا چه مخی آغو کی اور پسی اوریدون کیو کی. ابن مسعود عمل پا دیکو دی علک تاوی مخی سجدو کا بچے منگم سجده کو ذکر سبب د وجوب فاول لاغه دا وجنه دی چې هغه مو سجده وکړو او د دې مطلب دا نه دی چې هغه ونکي مونږ به نه کوو نه مخکې ته وکړه مونږ ځکه ستا د وجنه په مونږ هم لازم شوه نو ته مو وکړه. شکل دې د امامتین جوړ کړي مسله دا ده که ډېر کسان ناستي لکه دا د مونږ او یو تلاوت وکړي قاري او سجده وکړي نو ټول دې په سجده مخکې دې دا قاري پروزي ورپسې دې دا نور پروزي لکه د جمع په شکل لکه حضور مبارک چې والنجم آیات ہوئے نو مسلمانان حضور په سجده پریوت مسلمانان هم پریوتل مشرکان هم پریوتل نو شکل د جماعت جوړ الله. چې حضور په سجده وکړه موږ به ټول پریوتو په سجده دومره به پریوتو چې چاته به ځای نه میلاوېده د سجدې نو د بل په ملا به هم سجده وکړه. ازدحام به یعنی فوراً به پروزی دا یاد لرئ سجده د تلاوت چې په مانځه کې نه متصله ده او چې بار د مانځه نه خیر دی که رسته وکړي خو ښه دا چې هغه وخت کې وکړي د سړی هغه وخت کې ونه کړه رسته دې وکړي او سجده د تلاوت چې په مانځه کې نو هغه آیات پسې متصل وکړي که د هغې په ځای د رکوع کړه نو هم رکوع زمونږ په مذهب کې په ځای د سجدې واقع کېږي ځکه سورت صاد کې خدای د سجدې نه تعبیر په رکوع کړی دی فخر راکعا واناب. نو که سړي آیات د سجدې ووي او فوراً یې رکوع کړه امام او نیت یې پکې د سجدې وکړو نو بس خلاصه شو بیا بلې سجدې ته حاجت نشته. دا نور ائمه کرام سجده بغیر د سجدې نه نه وایي موږ سجده په شکل د رکوع کې وایو خو چې متصله او په مانځه کې شان ماشا سے بھی خارج د مانځه نه مرواره په شکل د رکوع کې الله. دا د احناف روایت هم ده خو نادر روایت ده شاذ ان الله عز وجل لم يجب السجود دې چې کوم جانب خوښ کی پای باب دی کنه وی باب دې په بیان د اثبات دا علماء کې د قول لا علماء کې چې هغه وی سجده واجب نه ده ځکه عمران ابن حسین نچا تاسو کو الرجل يسمع السجده یو سړی دې آیات د سجدې ووري ولم يجلس الحاغه تنینا مستمع نوي او یو سړی آیات په د ووري قال ارايت لو قعد لها بكين نو څه چلو شو تلا داوی چې ناس ورتنی کینی ورتهم کانه لا یجبه علیه دې په واجب نه وای د یو صحابي رحمه مبارک وقال سلمان فارسی او جمعه قرار نو قصاص واعظ چې کنه
دا وعظ شروع کو او دا واره سجده دا تلاوت آیات پاکی ہوئی چه خلق ما تکینی دکه چې څو پورې ما سجده نه کړې نو دوی نه کوي نو ځان ته خلق قابو کول نو سلمان فارسی وی راځي چې زمونږ دې قصه ورته خو نه راغلی ما له هذا غدونا مونږ د دې وعظونه اورېدو له خو نه راغلی وایي دې کنه کني هغه آیات د سجدې وی ولاړه نو عام عمل داو چې آیات د سجدې بچاو اورېدو نه ناس په چې څو پورې قارینی کړي دوی به نه کول او کیناس پورته نو دی هغه شاګرد ته وی راځه چې خپل کار وکړي وقال عثمان حضرت عثمان وی انما السجدة على من استماها سجده فاچا چې قصدنا ارادتن وکیری نو دینه وجوب معلومیږي وقال الزهري لا تسجد الا ان تكون طاهرا سجده بنکه مگر که پاک چې پاکی ولا شرط پیدا سجدت وانت في حضر که سجده کې او ته په وطن کې فاستقبل القبلة قبلة مكة فإن كنت راكبا فصلي سوري فلا عليك حيث كان وجهك خیر دې هر طرف ته چې مخې او ساروي رواني ساروي د پاس سجده کوه حالته ګورې په شکل اشاره ده سجده او په ساروي نه لګي وكان صائب بن يزيد لا يسجد سجود القاف صائب بن يزيد به سجده نه کوله په آیات لوستو د قصاص دې کسبګري واعظانو ته وایي قاص او قصاص او مذکر دي چې په تلاوت کوو وې ځکه د تلاوت مقصد نه د خلق راتینګول مقصد نو دا باندې کوله مسله په خوانه خلافي راغله اکثرو بالي کوله چې قصدن به ورته وږي خو چې قصدن به وږي نه خو مو به لري اتفاقا یا بچا په دې غرض به چې داخله کې سار کم نو دی بول سره نو کوله وې ځکه الله ما سم سجده تلاوت کړي تلاوت کوي او درې دل ولا نه راغله پایو دم سجدي کولی سړي ختم وکړ او د سجدي نه کړي نو په اخر کې رسول الله سجده وکړي الله دا قصه دیتا گوره عثمان ابن عبدالرحمن دا ربیعہ نا بیانای ابو بکر وی ربیعہ دیر بہتر تابعی دے دا ربیعہ بیانای قصه دا خپل ځان دا عمر صاحب سره ما دا عمر صاحب یو مجلس لیدل دی سړی وزه دی څه مجلسو د جمعې پرز په منبر سورت نحل لستا ناکه آیات د سجده دی حتی اذا ذا سجده چې آیات د سجده راغې نزل راکوشو یعنی ویلستو راکوشو او سجده وکړه وسجد الناس ټول خلق سجده وکړه په خطبه کې حتی اذا كانت الجمعة القابله چې بل جمعه شوه راتلونکې نو قرأ بها بسورة نحل لستا ولم يسجد سجده چراله نو خلقت اغیزان تیار که سجده تا نو دو ورطوه یا ایوها الناس یا خلقو انما نمر بسجود من بتیریگو پا آیات دا سجده فمن سجده فقد اصابه که چا سجده وکر دیر خدا ومن لم يسجد فلا اسم علیه که چا سجده و نکرنو پروان لري معلومیږي دا چې سجده واجبانه ولم يسجد عمر پکې سجده و نکړه او په دې خطبه کې صحابه ناستي تابعین ناستي چا په غوونه کړ یو خلیفہ راشد چې یو عملو کې او چا په انکار نه کړي نو حجتي په دین کې نو دې حاشیه کې یو جواب دی چې هذا مما لم يوافق عليه عمر دې سره چا موافقت نه کړي خدا چې صحابه او مسائل اجتهادیو کې غږ نه کوي چې بادشاہ سره وي خدان لبه بل شان عمل کو او په وخت کې انکار نه نقل لکه حضرت عثمان په سفر کې اتمام کو خلق مو پسې منځ کو خدان لبه به قصر لیکن ابن مسعود انا لله فی هو
چې حضرت عثمان اتمام کوي دا څه کوي او بیا عمر پسې مونږ کوي نه دی امام دی دا وه نو دغه شان عمر صاحب سره چا په هغه وخت کې مخالفت نه دی کړی ځکه یو مسله اجتهادي وه څوک ورته واجب وي څوک ورته واجب نه وي خو ځان لا وی کړی دی نو حاشیه کې لیکي هذا مما لم يوافق علیه عمر دا موطا امام مالک کې راغلی دی دویم جواب د شان مرشاه صاحب دی شان مرشاه صاحب مقصد یې دا دی عمر صاحب وایي چې سجده ضروري نه ده په شکل د سجدې کې که په شکل د رکوع کې نو هم کافي ده رکوع که بس کافي ده ځکه خارج د صلات کې ماته وي یو نادر روایت په مذهب حنفي کې دا دی چې په مانځه کې خو په رکوع کې کېږي بهر د مانځه نه هم په رکوع کې کېږي نو د عمر صاحب مقصد دا دی چې سجده په شکل د سجدې ضروري نه ده که په شکل د رکوع کې دې وکړه نو هم خیر دی دا تعویل دی د شان و شاسم الا دا پکې زیات چې خدای سجده فرض کړي نه الا نشا مگر که مونږ خوښو د دلایلو په اعتبار د دوی مسلک قوي معلومي الا خو احنافو په احتیاط باندې عمل کړي ځکه که سجدې واجب نه او تیو کې خو ثواب دی او که واجب یې څوک یې ونه کړي نو یاره دا خطرې ده نو چې یو شی واقع شي په مابین د جلب د مصلحت او دفع د مضرت کې نو ته به دفع د مضرت مقدمه ګڼې انا دا به وایي دا دو باب دی انا بابا یکدم پریوتل چاته به سجدې ځای نه ملاوې ده دا دومره اهتمام خو په ادا د سنتو کې نه علامه ده دی چې دا اهم دی شیخ بن باز ټول داسې هغه د څه نه خبر دی خو ړوند مولا و هغه څه ټول علمونه نه دي ویلي شیخ بن باز دا لیکي دي که نه شیخ بن باز دی دلته زمونږ وطن کې مولیان دي او په کابل کې مولیان دي که چا دا ووایي چې سپومې ته انسان ختلی دی کافر شو ښځه پې طلاقه ده دا کمقل مولیان هلکه زناورو د دې د کفر او د ایمان سره څه تعلق او د طلاق سره څه تعلق که سړی وخته کړو دا خو واقعات دي کوواټ کې مولا حکم یې کړو که چا ته ووایي نو داسې وایي نو دا ځناور ملیانې چې نی خبر د علومو نو دین بدنامه یا لکه چپ کېنه په خلاص ورته پته نه لګي